که دا خښتې مختې چې راوځي شي دا ګټې مټې نو دې نه کور جوړ شي که نه او دا په کور کې چې کوم خلک اوسېږي که چېرې د دې نه زړونه یوځای شو دا کور به آباد شي خو نن سبا کور آبادۍ څوک په کور کې به تقریبا دغه شپږ اووه کسان به یا یو لس کسان به یا یو درې څلور کسان به او چې کله یو ځای کښېني نو کله به په یو شیز کې اختلاف کله به بل ګوره اختلاف او دغه رنګې اختلاف رایې دا حق دی د انسان خو دا ده چې ته د یو بل مثال کې طور پر په مجلس کې دا کېناستل ورور دی خور دا ورونه دي کېناستل یو ورور به خبر وکړي هغه بل به په ډایرکټلی مطلب دا چې دغه وکړي ښه پوچې غوندې خبره به نه او د هغې نه به جګړه جوړ شي نو تاسو به کتلي په تېر شوي رمضان کې یو ورور ولګېدو هغه مطلب دا چې خپلې ښځې ته کار شو خو هغه کار داسې شو چې ډېر سخت هغه مطلب دا چې لکه روجه هم ده که نه نو چې روجه څنګه ده ستا ده دغه رنګې روجه ده ستا ده دغه بیبي ده نو مطلب دا چې د هغه کشر خو دې مشر دغه ورور نو مشر ورور ولګېد هغه خپلې بیبي ته ووایي چې دا روټۍ وړې که نه وړې او هغه ته سمې بد او بلا او مړه سمې خبرې ورته وکړئ نو صرف د کشر ورور ورته دا خبره وکړله چې جی مطلب دا چې لکه دې پوچې غوندې خبرې باندې خو به څه به شي که نه ستا هم روجه ده جي د هغه هم روجه ده صرف په دې پوچې خبره باندې مشر ورور ورته تا ولې ما ته دا خبره وکړه نو بس هغه رالی کېدلې د تمانچه راغسې د روره ویشتې دی دا اوس وګوره لکه په پوچې خبره باندې یو بل ګریوان ته لاس اچول داسې انسانیت دی مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله فرمایي وی عالم बनना कुतुब बनना शेख बनना ये बात की बात है पहले इंसान बनो और इंसान बनने की तारीफ ये है कि जिसके दिल में हर वक्त ये गम व फिक्र हो कि मुझसे किसी को नाहक तकलीफ न पहुँचे जहाँ तक मुमकिन हो राहत पहुँचे وی چې د انسان تعریف دا دی چې انسان ته به انسان اله ویل کېږي چې د ده په زړه کې هر وخت دا غم او فکر وي چې زما نه چاته غوره ناحق تکلیف ونه رسي چې تر څو پورې ممکن چې بل نه ماته راحت ورسي او که چېرې زه بل مطلب دا چې فایده نشم رسولی او زما د وجې څوک چې دی فایده نشي حاصلولی چرې نقصان ورته ورنکم کو نقصان ولا ورکې تاړو انسان اینا په دې وجه حدیث کې راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده a muslim is one from whose tongue and hand and other muslim are safe چې د مسلمان تعریف دا شو چې مسلمان هغه دی چې د هغه د جبې او د لاس نه بل مسلمان هغه محفوظ وي چې د جبې او د لاس نه چې کوم تکلیف دی چې دغه تکلیف نه بل مسلمان محفوظ وي غوره